حدیث کې راځي بخیل سړی هغه نه دی، یعنی هغه کس د بخیل نه توب نه بار دی. یو کم کس هغه چې دا زکات ادا کوي او د غریبانو خیر خبر علی او ملمتا لتنګیږي نه او ملما باندې خو خرچه کوي، دا د بخیلتوب نه بار دی. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خصلتان لا تجتمعان في المؤمن البخل وسوء الخلق. دو خصلتونه داسې دي چې هغه په مؤمن کې د سره کېدی نشي، کوچا کې خو اندازه دار چې دی بیا کامل مؤمن نه دی. یو دا چې بخیل کېدل، مؤمن بخیل نشي کېدی، مؤمن سړی بخیل نشي کېدی او مؤمن بد اخلاق نشي کېدی. کو یو کس په ظاهر مسلمان دی او دی وسره بد اخلاق دی یا وسره بخیل دی، او ما تاسو ته بخل اندازو خوله چې بخیل بسنګ پیژنې ځان، سړی بسنګ پیژنې ځان چې زه سخیم کو بخیل یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دې د مال زکات ادا کوي، نو کو مال زکات ادا کولو کې تا نه سستی نه کیږي، ملمه په ملمستیا کې تا نه سستی نه کیږي، او یا داسې غیر چاپیره گاون کې چرته یو سخت ضرورتمند گیر شي او هغه سره مرسته کې ستا نه سستی نه کیږي، نو ته بخیل نه، ته بخیل نه. ښه او کو دې کې در نه څه کمی کیږي نو ته بیا بخیلی، او چې ته بیا بخیلی نو کامل مومن نه، چې بخیلی بیا کامل مومن نه. او بد اخلاقه بارک هم راځي چې کامل مومن هغه بد اخلاق هم نشي کېدی. خرونو الله جل شانه دا مال انسان لور کوي، اور بیا الله جل شانه دې مال کې د یو ترتیب هم خولې دی، دې مال کې د کامیابی مې خېدا او د ناکامي هم پکې خېدا. هغه څنګه چې د مال ورکی بیا ورته وایي زما د حکمونو مطابق خرج کا، کو د هغې مطابق ته خرج کو نو دا ستا کامیابی ده، او کو د هغې کې د سستی وکړه لکه څنګه چې تېره جمعه موږ واقعه بیان کړې وه، نو هغه شان سستی رااله نو دا مال ستا دپاره نقصان او هلاکت دی. بیا مال ستا دپاره نقصان او هلاکت دی. علما مثال وی ګوره وی دا زمیدار چې دی پټی کې فصل وکړي کنه، نو دا فصل چې کله دی وکړي نو د دې فصل سره خابوټي راخیږي، هغه فضول غیا وسره راخیږي، نور واخه وسره راخیږي، نو دا زمیدار په خپلم لګي او بلم ځان سره په ګوډ لګیا کی چې د دې نه د خابوټي لرکو. ولی خابوټي ته سره لرکي دی وی چې دا کم او بخورز کوم یا زدي پټی ته کم خورا اچوم سره اچوم یا د انور کم شعاګانې په دې فصل باندې لګي، نو دا صرف د دې اصلي او صحیح فصل د پاره دی. دا نور شي نه چې کوم دي د اسخابوټي یا غیا دا د دې فصل د پاره رکاوټ ته د دې فصل په غټېدو کې په مخ کې تلو کې دا رکاوټ تی. نو د قشان د انسان روحانی ترقی کې د مال محبت رکاوټ تی، نو الله رب العزت وی دا چې وباسه د مال د محبت، د مال د محبت لرکا چې ته روحانی ترقی کې مخ کې لاړ شې.